د جشن ازادي په سلسله کې د پاک فوج زیر التزام یو کرکټ لوبه در سره سوله. په دې کرکټ ټورنمنټ کې د 30 زیات کرکټ ټیمانو په کې ګډون درلودي چې د 1 اگست شروع شوی ولو. نن د اختتامي فائنل یې شدید اوس د اخري مراحل ته رسیدلې دي پر ریلوی کرکټ ګروم باندې. په دې 12 اور باندې مشتمل چې کوم میچ دي د دې لپاره په ګراوند کې چې په کافي تعداد چې هغه تماشایان هم ناست دي. په دې باندې به خبرې کوو. دا وخت ما سره قبایلي او سماجي رهنما او د چمن چمبر اف کامرس صدر حاجي عمران خان کاکړ صاحب موجود دي. کاکړ صاحب څه ویل غواړي په دې؟ بر خدا د چې د جشن ازادي خوشحالي په مناسبت سره چې د پاک آرمي کوم دغه ایونت منعقد کړی دي دا د دې موږ ډېر کورودانۍ وایو په وجه د دې چې دا رنګه ایونت دا رنګه فنکشنز چې کوم دي نوی نسل ته ډېر سپورټ کرج اور موټیویشن ورکوي او دا رنګه ایونټس دا رنګه فنکشنز چې پر دا سطح باندې دونه سپورټ ملاویږي د دې څه پر علاقایي سطح او ملکي سطح باندې نوی نسل ته ډېره موقع ملاویږي چې پر سکرین راشي. ډېره مننه. دا و حاجي عمران خان کاکړ ځینې کلاړیان زما سره موجود دي. د هغو سره به خبرې کوو چې هغه د دې ټورنمنټ په حواله څه ویل. انشاءالله نوی ټورنمنټ هغه مخ ته خامخا راځي او موږ د عوامو څخه هغه کوو خواست کوو چې دوی باید خپل کیت او وخت ورکړي د منشیات سره د هغه سره د رکاب شي. دا د پاک فوج زموږ دا ګراوند باندې راایستلی وو وختم په وختم دی دا ټورنمنټ او د لوبې دغه کیدل راته برابروي. د دې قربانۍ وایو کرکټ په چمن کې دومره ګراوندونه نشته او بیا هم په دغه کم وخت باندې او دونه په ایمرجنسي کې دا ټورنمنټ برابر وي. دا و د دې ټورنمنټ کې اخیستلو والا کلاړیان چې هغو زیاته کله چې په دا رقم ټورنمنټونو سره نه صرف ټیلنټډ کلاړیان مخ ته راځي بلکې پر کلاړیان کې نور هم جوش او جذبه پیدا کېږي. په ضلع بر کې د جشن ازادي په سلسله کې چې دا کوم ټورنمنټ جوړ شوی و د دې اختتامي فاینل چې کوم انعامات ول هغه اندازې قبایلي مشرانو په کلاړیانو کې تقسیم کړه او دوی ته نه صرف ټرافیانې ورکړې بلکې نقد انعامات هم په کلاړیانو کې تقسیم کړي. د دې فاینل سره د کرکټ چې کوم د جشن ازادي ایونت هغه اختتام پذیر شو. د جشن ازادي په حواله چې کوم فوټبال او نور ګیمونه شروع دي هغه فاینل هم د 14 اگست پورې کېږي.